سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل سوزی مخاطب یم د پېښور نه. په دوه درې ایشوز باندې چې دی ستاسو سره خبرې کول لازمي ګڼم. یو دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې هغه د صوبې چیف ایګزیکټیو دی، هغه تېره ورځ په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې یو ډېر غیر ذمهدارانه تقریر کړی دی، او دغه تقریر خلاصه دا ده چې په ځای د دې چې هغه د چیف ایګزیکټیو په حیثیت باندې خپله ذمهواري قبوله کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې کومه بدامني او دهشتګردي روانه ده، د دې ذمهواري په هغه عاید کېږي. هغه د هغې اوټه چې دی ریاست د دې په ریاست باندې د دې ذمهواري اچولې ده، او په خپل تقریر کې دا ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بدامني ده، کومه دهشتګردي ده، د دې ذمهواري د ریاستي ادارو په پالیسیو باندې عاید کېږي. د دغه ریاستي ادارو ستا باني چې دی هغه درې نیم کاله د وزیر اعظم په حیثیت باندې چیف ایګزیکټیو پاتې شوی دی، د هغې ذمهواري بیا واخله. د 18 ترمیم چې ته ډېر زیات ذکر کوې، په هغې کې دا ستا ډومین دی چې ته به امن و امان چې دی د هغې د بحالۍ دپاره اقدامات او پالیسیانې چې کوم دي هغه به ته جوړوې. عجیبه خبره دا ده چې په دغه ټول تقریر کې د دهشتګردو، د خوارجو او د هغې د سرپرستو مذمت هم نه دی کړی شوی، د هغې مخالفت هم نه دی کړی شوی. دا خو لا پرېږده چې بل طرف ته د خیبر پښتونخوا چې کوم سپیکر دی چې د هغه خپل یو ډومین وي، یو پروتوکول وي، د هغه د اختیاراتو خپل یو حدود و قیود وي، هغه هم د روزه بزنس خلاف ورزي کړې ده او د سکیورټي معاملاتو په تناظر کې داسې خبرې کړي دي چې د سړي یقین نه راځي چې د یو صوبې چې کوم سپیکر دی هغه دومره بې خبر یا غیر ذمهدارانه خبرې کولی شي یا کردار ادا کولی شي. وزیر اعلی صاحب یو ځل بیا چې دی د یو بله شوشه پرېښودې ده چې زه ورته اکثر جرګه ګردي ویم، هغه اعلان کړی چې د هفتې په ورځ باندې به د خیبر پښتونخوا په بدامنۍ باندې او په دغه صورتحال باندې یو جرګه چې ده بیا راغوښتی کېږي. دا جرګې موږ مخکې هم کتلي دي، په سرکاري وسایلو باندې جرګې شوي دي، د هغې 1% موږ ته څه نتیجه چې دا په نظر باندې نه راځي، او دا ډېر عجیبه صورتحال دی. خو به هر حال دا یو ځل بیا ثابته شوه چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پی ټي آی په ترجیحاتو کې د خیبر پښتونخوا د امن قیام چې دی هغه شامل نه دی. اوس یو بل غټ ایونټ چې دی د هغې په باره کې خبره کومه، په هغې ډېر غټ ابهام روان دی، او هغه د استانبول هغه یو غیر سیاسي او غیر حکومتي یا ریاستي ایونټ دی چې هغه د یو ټریک ټو ډیپلوماسي یا د ډیپلوماټک ایفرټ په طور له استانبول کې ایښودل شوی و. د پاکستان د طرف ته په دغه ایونټ کې نامور صحافي تجزیه کار حامد میر صاحب و، په هغې کې مشاهد حسین سید صاحب و، تاسو ټوله پېژنئ، په هغې کې سینیټر عبدالقیوم صاحب و، په هغې کې آصف دراني صاحب و، او د افغانستان د طرف نه چې کوم ډیلیګیشن راغی په هغې کې وروسته بیا پته ولګېده چې په هغې کې د ډومین او د پروتوکول د خلاف ورزۍ په تناظر کې دوه سرکاري عهدهداران چې یو پکې ډیپټي منسټر هم و او یو د وزارت خارجه افسر و، نمونه یې ما سره شته، د هغې ضرورت نشته، هغې پکې هم شرکت کړی. په دغه باندې حامد میر صاحب نه صرف دا چې احتجاج وکړو، بلکې هغه د بایکاټ دمکي ورکړه په یو هغه وخت باندې چې کله افغان میډیا د افغان حکمرانانو او د هغه افغان ډیلیګیشن په وینا باندې دا یو تاثر ورکو، خبرونه یې وچلوله چې ګنې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې څه رسمي مذاکرات چې دي هغه جاري دي. په دویمه یو مرحله کې چې هغه په دغه پروسس کې شامل دوه کسانو، یو پاکستانی میلمه چې هغه یو افغان، هغې موږ ته دا خبره وکړه چې هغه وخت کې صورتحال کې ډیډلاک راغی چې کله د قطر نماینده چې دی یا د دې چې په دغه ایونټ کې د قطر او د ترکي دوه نمایندګان چې دي هغه هم شامل وو، او دا د یو ډیپلوماټک ایفرټ چې کوم دی د هغې یو تسلسل و چې کله هغې د افغان بیانیې دفاع وکړه د قطر نماینده نو د حامد میر صاحب او د هغې په منځ کې تلخ کلامي وشوه، او حامد میر صاحب د دې حده پورې لاړو چې هغه وایي چې زه د دې سیشن نه پاسم او پاکستان ته واپس ځم. په 14 تاریخ باندې په دغه حواله باندې په دغه تسلسل کې یو ځل بیا په کابل کې یو بل سیشن چې کوم دغه کېدو او د پاکستان د ډیلیګیشن د دغه 5 کسانو په باره کې ویل کېږي دا چې په هغې کې 2 کسانو غالبا حامد میر او آصف دراني صاحب هغې په دغه رویه باندې احتجاج کړی دی، او کېدای شي چې هغه د دغه دویم سیشن بایکاټ وشي او د هغې انعقاد هم ونه شي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د افغانستان میډیا او د افغان
حکومت چې کوم ذمہ داران دي هغوی په کومه طریقه باندې دغه معاملات چې کوم دي هغه ګوري او څومره غیر سنجیده دي. اوس راځو د خیبر پښتونخوا سکیورټي صورتحال ته. تېره ورځ په شمالي وزیرستان کې او په ممن کې د پاکستان فورسز په دوه مختلف کاروایونو کې د دراندازۍ کوشش کوونکي هغه خوارج وویشتل او مړه یې کړه، هلاک یې کړه، کوم چې په پاکستان کې د دهشتګردۍ لپاره داخلېدل او د هغو تعداد چې دی هغه 14 دی. بل طرف ته د انټرنیشنل میډیا او د افغان میډیا چې لږ ډېر نسبتاً معتبر ادارې دي هغوی دا خبرونه ورکړي دي چې پاکستان تېره ورځ د افغانستان په 3 صوبو کې چې دي مختلف ټکانې هغه په نښه کړي دي. دغه پوره صورتحال دی چې د هغې ډایرکټ اثرات چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا باندې بالخصوص په پاکستان او په خاص کر په بلوچستان باندې هغه موږ وینو، خو زموږ پولیټیکل کاریډور چې کوم دي هغوی اوس هم دغه پوره صورتحال ته په هغه سنجیدګۍ باندې نه ګوري د کوم چې ضرورت دی. ډېره مننه.